الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اوریدونکو محترمو ستاسو وړاندې ما د سورې بقرې آیات تلاوت کو الله جل جلاله د دې آیات کې د ذکر او د شکر ذکر فرمایي او الله تبارک وتعالی یو وعده فرمایي چې څوک ما یادوي نو زه به هغه یادوم او ناشکري چې دی نو دا د کفر دی د کفر مانم چې دی نو انکار دی نعمت چې دی نو هغه نه منلی د الله تبارک وتعالی په دې ورکړه باندې ادایګي د نعمتونو د شکر او د صبر دا چې دی نو نه کولی تیر شوی جمعه کې هم ذکر شوی چې د ذکر فواید چې دی نو څه دي د انسان ته چې الله دا نعمتونه ورکړي دي د دې باندې د حمد او ثنا ویل الله ته دا ټول په ذکر کې چې دی نو دا دي خو بیا شکر په نعمت باندې ډېر لوی اجر او ډېر د فایدې او د نفع چې دی نو دا څیز دی چې الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي چې زما یاد چې دی نو هغه ستاسو یاد سره دی او بیا ورپسې شکر چې دی نو هغه فرمایي نو د دې به ډېر لوی حیثیت به چې دی نو دا وي په دې روا حال زمانه کې انسان چې سوچو کې چې کم نعمت دی وخت یو عام مونږ ته فقیر او غریب ته حاصل لې نو د نن نسل کاله او شپږ کاله مخکې بادشاہ ته هم چې دی نو دا حاصل نو یخې اوبه د دې مغولو بادشاهانو د دې هغه تاریخ کې چې دی نو هغه لیکلی شي چې یخې اوبو دپاره به جدا چې دی نو لوښي اب خاص شهزادګانو به دا یخې اوبه چې دی نو وسکلې او هغه به یې ساتلې یو خاص چې کوم دی نو د ټیکري لوښي به او ټیکري به ورسره اوزار نن هر چا ته یخ اوبو سهولت چې دی نو دا حاصل دی بادشاه ته به نوکران چې دی نو ولاړو هغه له به بوزي او هوا به چې دی نو ورته ویل غلام به چې دی نو هغه به ورته و او به بوزي به ورته وي نن هر چا ته چې دی نو د هغې هوا سهولت او دا ورته چې دی نو حاصل دی او دا مشران خو مونږ ته په نږدې وخت کې وایي چې انسان کپڑا او جامې او لباس به چې دی نو په داسې وخت کې و چې یو ډېر امیر او کبیر سړي به چې دی نو په کال کې یو جوړه چېرته دوه جوړې یا په سونو موده کې دا به چې دی نو اخشته او دغه شان به د پیزار به چې دی نو هم دا حالت و اوس الله تبارک وتعالی انسان ته څومره نعمتونه د جامې او د کپړو او دا وغیره ورته چې دی نو دا ورته ورکوي بلکې نن خلق به موږ دا به هم لیدو چې فلاني ځای باندې وبا د قحط چې دی نو راله او خلک د لوږې نه چې دی نو هغه مړه شو او دا چې دی نو هلاک شو اوس انسان باندې امراض د بېسیارۍ او د سیوا د خوراک نه چې دی نو دا راځي که دا شوګر راځي او که دغه نور امراض چې دی نو راځي نو ډاکټر ورته دا وایي چې ورزش کوه نو د ورزش علاج دا دی چې دا خوراک چې کوم دی نو زاهله شي او دا هاضمه چې دی نو هغه دا درسته شي نو اوس د کثیر یعنی د کثرت د خوراک نه اوس دی وخت یعنی دغه امراض چې دی نو دا راځي او تیر شوی دور کې به د فقر او د لوږې نه به امراض چې دی نو دا راتلل او بیا هم یو انسان د الله تبارک وتعالی شکر ادایګي چې دی نو هغه دا نه کوي د هر نعمت زوال چې دی راځي هم دا وایي په کبر باندې او په لویوالي باندې تکبر باندې د دې دا زوال چې دی نو دا راځي د بیوز قار صاحب صوفي عالم دی د خپل خطباتو کې هغه د خپل علاقې یو واقع چې دی نو دا لیکي و یو صاحب
پنجاب کی چوک جو اسٹیشن کې ولاړو او هلته کې څه کسانو شکایت کوو چې دیهاړي نشته، روزګار نشته، دا نشته. هغه یو ډېره لویه دعوا وکړه چې زه خو تنګ شوم چې دا مال به لګوم چې دی نو دا به څنګه په کومه طریقه باندې به مال دا چې دی نو لګوم. بس د مې او د دې د رضۍ او اواز چې دی نو وکړو، الله تبارک وتعالی ته خوښ چې دی نو هغه نه شو. بس فوراً انقلابات د زمانې خو الله سره بالکل وخت چې کوم دی نو هغه نه غواړي او نه هغې له څه اسباب چې دی نو ظاهري داسې چې دی نو غواړي. بس هغه لګیا شو عیاشي ژوند چې دی نو شروع کو د وفات شو. یو زوی چې دی نو ورسېد، هغه زوی تایلینډ ته ملګرو چې دی نو بوته، هلته عیاشي وي چې کوم دغه چوک کې پلار چې دی نو دعوه کړې وه، نو حتی چې په هغه چوک کې بیا هغه اولاد چې کوم دی نو سوال شروع کړو او هم دغه وخت دغه خلکو ته الله تبارک وتعالی چې دی نو دا وښو. نو د کبر او د تکبر الله تبارک وتعالی انتهایی ناخوښ چې کوم دی نو دا عمل دی. د قرآن کې دوه واقعات چې کوم دی نو راځي، سورہ سبا کې او سورہ نحل کې غالباً د دوه اقوام او د دوه چې کوم دی نو د وخت د زمانې ذکر چې دی نو دا کېږي بکې. قوم سبا باره کې الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې الله هغې ته یو ځمکه ورکړې وه د باغاتو نه ډکه، د یمین د شمال یعنې د ښي غاړې او د ګسې غاړې دواړو کې به باغات به چې دی نو وو، او هغې کې به د خوراک او د څښاک یعنې د دې میوو د دې راشوکولو اجازت به چې دی نو عام و. هر سړی به ته خوراک به چې دی نو راشوکو، په ده باندې به څه منع نه وه. او د تفاسیرو لیکلي دي داسې چې یو زنانه به چې دی نو تله، نو هغه میوې به دومره پوخوالی به په هغې کې راغلو چې ټوکره به یې په سر باندې کېښوده او د باغ نه به بلې غاړې ته ووته، نو هغه به چې دی نو ډکه وه، میوې به پکې الله دومره راغورځولې وې. هغې یو کبر وکړو، یو عجیبه خبره یې وکړه چې الله مونږ چې دی نو تنګ شو، بس خو چې سترګې غړو نو شینکي دي او شینکي دي باغونه دي، مونږ ته داسې یو بې آب او ګیا یو ځمکه هم چې دی نو دا پکار ده. او هغې له یو وجه وکته چې مونږ ته پته لګي چې دا ښار پلانې ښار دی، نو په دې منځ کې یې غیر آباد ځمکه چې دی نو هم پکار ده. الله ته د عمل خوښ چې دی نو دا نه شو. بس فوراً خو چې کله سهار را پاڅېده، ځمکې اوبه چې دی نو هغه وچې کړې، هر څه خوش چې کوم دی نو شو، شین بوټی رزق الله پې چې کوم دی امتحان د قات د بوک او د افلاس او د لوږې چې دی نو دا راوست. دغه شان دغه بل د قوم باره کې الله تبارک وتعالی هغې ته یو دوه نعمتونه ذکر چې کوم دی نو کوي چې ګوره دغه کله چې کوم وخت قریه آمنة مطمئنه، امن هم پکې او اطمینان والو. دنیا کې دوه څیزونه ډېر لوی د نعمت چې دی نو دا دي، یو ځای کې او په یو کور کې په یو علاقه کې دې کې امن چې دی نو دا وي، خوف پکې چې دی نو نه وي، دشمن یره پکې نه وي، د مخالف یره پکې نه وي، انسان ته ذاتي چې دی نو دشمني دا ورته چې دی نه وي، دا ډېر لوی چې دی نو نعمت دی. زمونږ والده صاحبه اکثر دا چې کوم دی نو دعا کوي، وي دې د مشرانو به چې دی نو دعا کوله چې یا الله به مې چې کوم دی نو چا پسې کې او مچې څوک را پسې کې، بس دا یو لوی د نعمت او جامع چې دی نو دا دعا ده. نو الله تبارک وتعالی د قوم دغه ذکر کې چې دي کې امن و. ګوره ستاسو دا څو کاله مخکې 10 سال 12 سال 8 سال څومره یو بېخوفي علامت به چې دی نو سړی به د ښار نه نشي راتلی، یره به سړک باندې به یره، مختلف حالات په چمونو کې وغیره. الله چې امن راوست، ټوله شپه چې دی په روډ باندې ټرافیک رواني، دا چې دی نو روانه ده. دا د الله تبارک وتعالی امن دی، دا د الله تبارک وتعالی نعمت دی. او دویم دا چې اطمینان چې دی نو ورته و، اطمینان کې د الله تبارک وتعالی شکر دا چې دی نو دا فرمایي، یعنې دې له چې کوم دی نو رزق ورکړو، الله تبارک وتعالی فرمایي چې هغې ناشکري وکړه. نو الله وایي چې لباس یې ورته واچو، لباس الجوع والخوف، دا جامه والا د لوږې او د یرې لباس والا چې دی نو دا واچو. او د لوږې اوس انسان وایي چې لباس چې دی نو څنګه، یعنې د لوږې لباس او د یرې لباس به چې دی نو څنګه وي. دنیا کې مونږ وایو فلانې بالکل تک زیړ شو، چې دا خبره یې واورېده نو تک چې دی نو دی زیړ شو. دا د زیړوالی دا د الله تبارک وتعالی دغه لباس چې دی نو دا دی. الله وی هغې ته د خوف او د دې د لوږې د دې لباس والا چې دی نو دا واچو. نو نعمت کې امن اطمینان د دې ټول چې کوم دی نو شکر سره لوی ربط د دې چې دی نو دا دی. الله تبارک وتعالی انسان رزق هم سیوا کړي، دې په خپل ماحول کې اطمینان چې دی نو دله ورکړي، او دغه د اطمینان او د سکون اخیستلو لپاره خلک دنیا کې منډې او دغه تړلې چې کوم دی نو دا وایي.
الله تبارک وتعالی ګور دغه شکر دومره عظیم نعمت دی چې حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام چې کله سفر ته وکړو او اسماعیل علیه السلام چې کوم دینو کور چې دینو جوړ کو دی اوس یې مکې مکرمه کې دی یا په یو بل بلاد کې دی موجود دی دا والد ورته کله کله به چې دینو ویلاتو ابراهیم علیه السلام ورته چې دینو راغی دروازې وټکوله ګوري په کور کې انګور چې ورته مونږ وایو هغه ده اسماعیل علیه السلام چې ښکار ته تللی و ښکار به وکړو بیا به راغی خوراک به یې کو دی ورته اسماعیل څه شو وی بهر تللی دی وی څنګه حالات در باندې چې دینو تېرېږي وی به ډېره زیاته تنګي ده کله چې دی نو بس خوراک روړي نو وي او کله نی او لوګي تندې دي او سختۍ چې دی نو تېرېږي ابراهیم علیه السلام ورته یو پیغام ورته پرېښوده وایي چې کله اسماعیل راشي نو هغه ته ووایه چې یو سړی چې دی نو هغه راغلی او دی ووایي چې د کور چوکاټ چې دی نو دا بدل کا د کور چوکاټ چې دی نو بدل کا کله چې اسماعیل علیه السلام راغی ورته وایي داسې یو کس راغلی ناشنا څه خبرې ما ته وکړې سوال یې وکړو ما جواب ورکړو خو راته یې ووایي چې د کور دا چوکاټ بدل کړه ویې ښه په زما ورته وایي دا خو زما چې دی نو پلارو او دې کې اشاره ما ته وکړه چې ته دا ښځه چې کوم دی نو پرېږده ځکه دې کې شکر چې دی نو دا نشته اطمینان په دې کې چې دی نو نشته هم هغه شان چې دی نو وکړو بیا نکاح بل ځای چې دی نو وکړه ابراهیم علیه السلام سموده پس بیا چې دی نو راغی او کله بیا چې دی نو دې تپوسو کې څنګه الله خیر دی وخت څنګه تېرېږي ډېر ښکلی وخت تېرېږي اطمینان دی صبر دی او شکر دی ورته وایي ښه وایي چې کله اسماعیل علیه السلام راشي نو هغه ته ووایه چې یو کس راغلی او هغه وایي چې دغه چوکاټ چې دی نو دا چې کوم دی نو ټیک دی دا چې دی نو دا ساته الله تبارک وتعالی دې بیا چې کله راغو اسماعیل علیه السلام ته دی نو فرمایل وی داسې یو کس راغلی او راته وی داسې چېرې د کور دا چوکاټ دا چې دی نو دا ساته نو ته وایي وی دا زما چې دی نو پلارو اطمینان چې دی نو په تا کې وموند شکر او صبر په تا کې وموند نو هغه هم چې دی نو ډېر خوشحاله شو انبیا دي د انبیاو اولاد روحاني په دې کې علما یو نقطه لیکي چې ګوره چې دا ولې ابراهیم علیه السلام ورته چې دی نو څنګه ولې داسې حکم وکړو ولې ورته وکړو علماو ته الله تبارک وتعالی فهم او ذکاوت ورکړی دی ورته وایي چې د حضرت رسول الله مبارک محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسل مبارک د حضرت اسماعیل علیه السلام نه به چې کوم دی نو شروع کېده نو چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې او په هغې کې د نشکر اسباب او دغه وجې چې کوم دی نو چې ترانې شي چې الله په دې امت کې ټول د شکر حالت دا به چې دی نو دا وي شکر د انسان د هر عمل سره د دې د لزوم حیثیت لري که چېرې یو سړی فقیر دی امیر دی عالم دی امی دی دغه ټول د لپاره چې دی نو شکر دا چې دی نو دا ولري حضرت عطا بن رباح رحم الله یو ډېر لوی عالم چې دی نو تېر شوی دی هغه یو ورځ ما ته القا وشوه القا د علماو دا صوفیا دغې ته وایي چې موږ وایي د پلاني په زړه کې دا خبر راله بیا خو زموږ زړه کې چې دی نو خبرې ټولې دغه وسوسې شیطاني وغیره نوري حضرت وایي چې ما ته الله تبارک وتعالی القا وکړه چې ای عطا انسان هر وخت دی چې دی نو شکر نه وباسي ناشکري هر وخت وایي دا نشته او دا نشته او الله تبارک وتعالی د انسان د ګناهونو د فرشتو مجلس کې یو پیرم چې کوم دی ذکر نه کوي چې وره د فلاني چې کوم دی نو ګناه وکړه چې راشه د فرشتو ته چې کوم دی نو زه ووایم نو دا نه وایم او د انسان چې کوم دی نو شکر دی چې دی نو هم دا نه کوي دې وجه نه وایي د هر عمل شکر دا په انسان باندې لازم دی موسی علیه السلام الله ته فرمایل چې الله ستا د شکر ادایګي څنګه وکړم چې زه په یو نعمت باندې شکر وباسم نو زه هم الله په دې نعمت د استو شکر باندې هم شکر دی بیا په هغې هم شکر دی الله ته جواب فرمایي اے موسی چې کله ته پوه شوې چې ته د الله تبارک وتعالی د شکر ادایګي نشي کولی نو بس هم دا چې کوم دی نو شکر دی نو الله دې دغه حالت او کیفیت زموږ د قلوبو ته چې دی نو دا واچوي چې انسان په هر عمل باندې شکر دا چې کوم دی نو دا وباسي د علماو د خدماتو کې الله تبارک وتعالی لوی شکر دی په هغې باندې چې کوم دی نو کوي د اولاد د تربیت باره کې یعنې د پلار هم د هر وخت چې کوم دی نو دی د شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی علیه ډېر لوی عالم په محدثینو کې دا چې دی نو تېر شوی دی او دا د شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه محدث دهلوي دا د هغه چې کوم دی نو زوی مبارک دی شاه عبدالعزیز
یو پیر په مسجد کې په خپل دارالعلوم کې درس چې دی نو دا کوي او وایي دی وایي چې اوبه راته چې دی نو دا راوړی او کس چې دی نو کور ته ولېږه چې اوبه چې دی نو شاه صاحب اوبه غواړي وایي شاه صاحب رحمت الله علیه پلار چې کوم دی نو شاه ولی الله صاحب دیم چې دی نو موجود دی ډېر خفه شو چې هو بس زمونږ د خاندان نه علم ادب او دا اخلاق ته چې کوم دی نو روان شو ورته وایي دا څنګه وایي دی ګوره درس کوي او دله الله تبارک وتعالی دومره پوهه علم ورکړی دی او دی د ادب دغه شکر احتیاط چې کوم دی نو هغه دومره نه کوي چې دی کس رالیږي او اوبه چې دی نو دی دا غواړي وایي مور ورته وایي چې لږ صبر وکړه ازمیښت پې چې دی نو کوو اوبه یې ورته ورکړې او پای کې وله سرکه واچوله او سرکې چې هغه اوس کله شاه صاحب درس هم کوي او هغه اوبه چې کوم دی اوس کله چې کله کور ته راغی مور ته تپوس کوي بچي اوبه ته چې دی نو دا غوښتلې وې یا اوبه غوښتلې وې وې سمې وې وې یا چې کوم دی نو بس ټیک وې هغه سمې وې وی الحمدلله چېرې زمونږ اولاد ته چې کوم دی نو ده به کې د اوبو د سرکې فرق چې کوم دی نو دا ونه کو د خپل علم ادب خیال چې کوم دی نو هغه ساتي په دې باندې شکر چې کوم دی نو کوي ده په دې کې انحماق دی وینا زمونږ د خاندان نو چې کوم دی نو د علم او د ادب دا به الله تبارک وتعالی چې کوم دی نو وایي دا تر نسل در نسل چې کوم دی نو دا نه وباسي صوفیا علما چې کوم دی لیکي چې دې کې د هر عمل سره شکر چې کوم دی نو دا لازم شو کله په دې کې څه ضرورت او بو هغه ته یو جایز چې کوم دی نو هغه ته سیزو دا به چې کوم دی سکله چې انسان ته تند چې کوم دی نو ملو شي خو ادب د ناسته د نعمت هغه شکر چې کوم دی نو تقاضا دای په دې نظر کې چې کوم دی نو دا و چې د ادب ډیر خیال ساتل شي الله تبارک وتعالی به نسل در نسل باندې په دې باندې به هغه روان د ارسبه دا به چې کوم دی نو رواني د هر عمل شکر الله تبارک وتعالی ته ډیر خوښ چې کوم دی نو دا دی وګوره که چې موږ د شکر ماده ځان کې چې دی نو راوسته یو ډېر لازمي چې کوم دی نو دا یو څیز دی نو بیا به ګورې دا موضوع چې په دې امریکا کې یو ریپورټ چې کوم دی نو هغې ضایع کوي هغې شایع کوي او پای کې وایي چېرې په دومره وخت کې دومره ډکیتی چې کوم دی سیوا شو دومره غلاګانې چې کوم دی سیوا چې سکیورټي پلان ولا دا سیوا شو او بیا چې کوم دی نو هغه سیوا کېږي نو علما لیکي چې بنیادي نقطه باندې سوچ چې کوم دی وکړي چې هر انسان په خپل حالت په خپل حیثیت په خپل کاروبار په خپل منصب دی چې کوم دی شکر چې دی وباسي دا ما ډېر دی نو دغه بل ته به دی لاس نه اچوي فوراً به بس دی به چې کوم دی نو محفوظ شي دی به الله زما نصیب کې دا لیکلی ده دې نه سوا چې کوم دی نه دی لیکلی او دا کومه چې راکړې ده نو د دې قایل زه چې دی نو دا چې دی نو دا نه یم دا مونږ چې الله تبارک وتعالی دا څومره عصیان او نافرماني دا چې کوم دی نو کوو په پټه باندې الله تبارک وتعالی عبادت دومره چې کوم دی نو کوي شرم حیا زمونږ چې دی نو خیال ساتي که چېرې وایي چې نه دا لغونته کې چې کوم دی نو ښکاره کوم ستا دې کور ته او ستا دې محلې او دې کلي ته ټول وایي هر څه وایي زه دې لږ مړ شم خو چې زما د عمل ښکاره نه شي په هر حالت باندې شکر الله تبارک وتعالی چې کوم دی نو پکار دی الله دې مونږ کې د شکر جذبه دا چې دی نو راولي مونږ په حالاتو رحم کرم وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك من خير ما سالك محمد ونعوذ بك من شر ما استعان اللهم ان رحم کرم الله زموږ اعمال خسته کړه الله مونږ شکر او ذکر فکر ماده الله چې کوم دنو سیوا کی الله والدینو بخیر مردگانو بخیر مریضان ټول جوړ کی الله خصوصا زموږ د سالانه اجتماع چې کوم را روانه الله دې ضرورت دې نو هغه کی پوره کی خدمت الله موږ ته توفیق او موقع الله چې کوم دنو راکړي دې کې خیر واچي برکت الله به چې کوم دنو واچي الله چې بخیر خیرات او عافیت سره اوس یو دا سلسله ابد الاباد چې کوم دنو جاری او ساری وساتي حسن الله چې موږ شکرونه کو ادایګیونه کو سنور الله چې کوم دیو کې لامونه د نعمتونو والے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین